بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې دغه ویلاګ سره حاضر دی. ګرانو کتونکو دغه ویلاګ د سره ضرور وګورئ او دغه زما د الیکشن د فیصلې حوالې سره دی. ګرانو کتونکو ډیر ملګري دوستان رشتہ داران زما په دغه فیصله باندې ناخوش دي، یعنی صلاح را سره نشته. صحافیان ملګري مشوره راکوي او ډېر خلک رانه پوښتنه هم کوي چې فیصله دې څنګه وکړله، الیکشن کې برخه څنګه اخلي، ولې اخلي. نو څو خبرې سره شریکوم او فیصله زما د خلقۍ په خلکو ده او چې چا مخې ته هم کرین نښه راځي کرین، نو په هغه خلکو باندې فیصله ده. صحافت منګه د 2000 نه مخکې شروع کړی په نخم کې ومه 40 کاله وشو. په دې کې هم سوشل ورک هم وکړو او په سوشل ورک کې الحمدلله بره د الله کیمره لګېدلې ده. د خلکو م ښه بېلوسه خدمت وکړو، د ډېرو خلکو وسیله شوم، خپل ضمیر ته او خپل رب ته جواب دیم، قام ته نه دغه کم لونډې لپاړې چې دي عجیبه عجیبه خبرې کوي، عجیبه عجیبه تورونه الزامونه بختانونه لګوي. خپل آخرت ته چې چېرته کې به مې ډډه لګي او 2.5 ګزه ځای دی، نور په دې دنیا د هر څه پاتې دي. نو تر دې وخته پورې ګناهګار یو، ډېر ګناهګار یو، خو الحمدلله د پردي حق نه ډډه کړې ده، په ځان هم ناخره تېره کړې ده. خو نم د چا نه قرض اخیستی دی او نم چاله قرض ورکړی دی، صحیح نو چاله به څه ورکړي. او پردي امداد چې راغلی نو خلکو ته مواله کړی دی. نو په صحافت کې په سوشل ورک کې بیا خبر راله سیاست. ګرانو کتونکو دا څونه پارټۍ چې په 400 کې دي ښه خدمت هم وله کړی دی، کورج هم وله کړی دی، او چې کله حکومت ته رسېدلی دي نو زه بیا خلاف شوی یم، خلاف شوی پسې بلکې زما خلاف شوي دي. وجه دغه چې کومې وعدې په سټیج خلکو سره کړي دي نو هغې مې ور یادې کړي د هغه په هغوی باندې بدې لګېدلې. اسپتال، تعلیم، سړک، قام. خو دغه خلک چې الیکشن وګټي نو بیا ورته یو رسایي ګرانه شي او یو لکه په فیسبوک باندې بیا د پیریانو شان نازلیږي او تپوس په د نوکر نه کې چې خان راغلی دی، صاحب راغلی دی، صاحب حجره کې شته، نو ډېر په مشکله برته ووایي چې راغلی دی، یعنې په کور کې موجود خو بخر به دله رولځي، بیا دله ټیلیفون قدر نه کوي او بیا به ورته وایي هغه سړک مې دله جوړ کړو، دا مې جوړ کړو. سړکونه، نور ترقیاتي عملونه، دا ته د جیبه نه کې نو وله پټي خرڅې. دې کې ستام کمیشن دی او د ټیکهدار هم کمیشن دی. اصل خبره د قام ده چې قام ته په دفترو کې کم سهولیت ملو شو، افسر بیروکریټ د قام څومره تابع شو. زما په ټیکس باندې چې کم بیروکریټ تنخوا اخلي دوی د قام مسله په څومره ترجیح بنیادونو باندې کوي. چېرته د اسپتال دوره وکړله، چېرته د تعلیم د محکمې دوره وکړله، چېرته د سکول دوره وکړله، چېرته د کالج یونیورسټۍ دوره وکړله، خپل حق یې چېرته استعمال کړ. همدغه خلک بیا دغه بیروکریټو سره خپل تعلقات جوړوي او خپلې دندې پې مخکې رسوي. د دې کاغذونو د دې جمع کېدو عمل روان و. ما کتل چې دا څه کېږي او څه روان دي او دغه بیروکریټ او دغه خلک بیا څومره پورې ملاتړي کوي. خو ګرانو کتونکو ما هم په دغه کې بیا فیصله وکړله، یو داسې ډلې نه مې وکړله چې چیلنجي فیصله مې وکړله. هغه چې کومې پارټۍ چهرې بدلوي، نظام نه بدلوي، نو هغه پارټۍ ما مسترد کړې او ما هغه پارټي خوښه کړله چې هغه نظام بدلوي، هغه چهرې نه بدلوي او نه ازمیښتلي دي. هغه تحریک لبیک پاکستان چې کرین نښې ده د سختو مشکلاتو سره، چونکې زموږ په سوشل میډیا باندې هم پرچار دی، په ټي وي هم دی، په ریډیو هم دی، او په سوشل میډیا باندې د هغې غږ چاته نه رسي. همدغه ریاست د هغوی غږ بند کړی دی.
دا هم یو ډېر لوی ظلم دی چېرې پارټۍ ته اهمیت ورکړی کېږي. نن د هغوی په مرۍ باندې غلي شوي دي او د هغوی اواز په سوشل میډیا باندې هغه مخکې نه ځي، دا هم زیاتې دي. خو ما دغه پارټي خوښه کړې ده. ګټم نه ګټم سکوټ راکوي نه راکوي، ماضي مې الحمدلله کلو کتاب دی، خدمت هم د 400 والو کړی دی. خو دې پارټۍ کې ګڼم چې ضمیر مې خوشحاله، آخرت مې ښه او دعاګو دروغ فریب دا پکې نشته. پلیټونو له سیاست نه کوي، مفاداتو له سیاست نه کوي، خپل کرپشن له سیاست نه کوي. اسلام، پاکستان او عوام هغه ترجیح ده. او د پارټۍ مشر دی وخت کې د یو جومات د پاسه په 2.5 مرلې کور کې ژوند کوي. حافظ سعد حسین رضوي صاحب. ګرانو کتونکو، د پارټۍ منشور ډېر کولو دی. تا به ډېرې پارټۍ ویني چې نن پیسو والا خلکه هغوی ته ټکټونه ورکړی شي. نن زما په 2 حلقو باندې سکروټني وه. ما نه تپوس کو، زما په هغه هر څه کې نل و. ما ته هغه آرو وایي ته سملې پسه چې تا دې کې په نیچر اوسه نه لیږلې، ما یې په ځمکه سملم. تا سره په بینک کې بینک بیلنس ما یې دغه سټیټمنټ مې درکړی دی، وګوره. کور ځای ما هر څه پکې وګوره. ګرانو کتونکو، نن دغه ځای کې مزه یو واضحه شوه چې د الف خان څه دي. خو دا خبره په جار کوم چې په پیسه کې عزت نشته. په داسې وخت کې یو پیسه په کار راځي چې ځان له فلیکس جوړ کړي، پوسټر جوړ کړي، ګاډي کې تیل واچي، ګاډي وکړي، چېرته لاړ شي کمپین وکړي. خو دا یو امید ساتم د قام نم چې د قام مې خدمت کړی دی. زما پیغام په سوشل میډیا چاته ورسېده، په ریډیو چاته ورسېده، ورته ویم کرین مې نښه ده. او دا هم ورته ښیم چې یوازې ټوپکمار به سیاست نه کوي، یوازې به غټ جاګیرداران دغې سملو ته د تلو کوشش نه کوي، پیسو والا به نه کوي. زما شان یو غریب کس په خوم په دغه سیاست کې برخه اخلي، بغیر ټوپکه، بغیر سکیورټي، بغیر کارکونه، یک تنخوا ګرځو به چې کم ځای ته پیغام ورسېده خپل پیغام به رسو. او همدغه خبره چې نظام به بدلو، چهرې به نه بدلو. او خو مقرله ماضي صفا دی ښه په جارم خبره کړې ده، دغه شعر هم ویلې چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب. حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. نو زه د 400 د 25 PK 65 400 ټول عوامو ته وایم چې ټولې پارټۍ مزمېختلي دي. دې پرې دا یو تیندک پکری نه وښی بلکې ټول پښتونخوا خلکو ته ډېر د نږدې نه مو لیدل. او زه چې نن د کومې حلقې نه الیکشن کوم، په ما باندې اعتماد دا هم په پیسه نه ده ښه، په ما باندې اعتماد خپل صوبایي امیر د خپلې خلقې نه کوي او ما له دغه ټیکټ راکوي او ما الیکشن ته ودروي او ما خوښوي. ډېر ملګري راته وایي سیاستدانان درنه خفه. ګرانو کتونکو، ما همیشه چې صحافت کړی دی چا نه مې تمه نه ده کړې، تمه مې د یو الله نه کړې ده. نه دا له چا کلاسپور را کړې ده، نه دا له چا نوکري را کړې ده، نه دا باندې چې احسان شته د یو ډلې یو پارټۍ، او نه راله موقع را کړې ده. اگر چې ښه ډېرې وعدې کړي، ډېر د نږدې نه مې لیدلي دي، بیا په فریب او دوکه بیا د خپلو وعدو نه رستو شوي دي او نه ورسره د غریب سړي اهمیت شته دی. او د 400 په تاریخ کې په لومبني ځل یو صحافي خو هم دونه لویه فیصله کوي. نو د دې هم تاسو قیاس واخلئ چې په دغه انتخاباتو کې امام 18 لک روپۍ مزدوري کوله، خو نه دا وختي دي، دغه پیسې مو وختي دي.
خدمت کو خو په دغه اړخ راته موقع راکړې شوه. زمونږ دا 400 د ادارو نه کومې ادارې چې دا لوکل دلته کومې ادارې دي د دې نه ډېرې دلګیري دي. دا خلک ادارې په ګنټو در باندې انتظار کوي. داس بیروکریټ زما ډېر واضح منشور دی، نه چا سره دې لپاره تعلق جوړوم چې چا سره مې SHO سره DC سره AC سره چا سره مې تعلق جوړ شي او خپل کار به پې کوم، نه چې د قام کار کوي زما د سر ګل دی، خو چې د قام کار نه کوي که نه نه غل یم نه اسپروش یم نه سودخور یم او نه څه پاتې کېږي. دغه انسان یم دغه څیز یم، خو نن د دې دنیا نه لاړم نو بس ضمیر مې خوشحاله دی. ګرانو کتونکو ماضي کې زما ریکارډ راوالی، ما چې کم د نن نه 15 کاله 4 کاله 3 کاله مخکې په سوشل میډیا کومه خبره کړې نن هم پې قایم یم. دروغ مې نه لګي او همدغه وجه چې په دې پاټۍ کې دروغ نشته. سپینه خبره مې کړې ده په دغه پاټۍ کې سپینې خبرې دي. مفادو خبره مې نه ده کړې په دې پاټۍ کې، نه ده نه د مفاد څو دغه تمه کوي او نه د باندې په شرطونو دله مقدر کوي. نه خو راځي سخت هم پکې شته، تند هم پکې شته، لږ هم پکې شته او دا نه چې یاره لوټ مار به وکړي، دا پکې د سره نشته. او زما د ژوند ما دغه دا دی چې زه نن ورځ تېره شي دونه بس خېټې له راشي چې نن ورځ تېره شي بس، او ما سره په دې کې کور کې وي د تا وي د دونه صحافت وکړو نو څه دې پکې وګټل، داسې څه دې پکې را پیدا کړه، کوم روزګار دې پکې روان کړ. دویم نن هغه ځای رالو چې زه نن د یو پارټۍ د مشر د حلقې نه په دغه انتخاباتو کې برخه اخلم. د نورو سیاسي پارټو سره هم کې پکار وه چې دغه قدر وي، نو چې زما شان سړي سره وعدې وکړي او کار نه کوي نو عام ولس په څونه دوی کړولې وي. هغه ورځ یو مشر چا اټیک کړو په چوک کې، نن 3 میاشتې مخکې زما موبایل پکې مات شو، واده یې وکړه 3 نیمو میاشتو کې چې کوم دی واده یې خپله سر ته ونه رسوله. دا خلک دي. د یو بل د یو مذهبي ډلې ذکر به کومه، هغه زه 15 میاشتو کړولم چې ورشم نو پټ شي او په هغه ځای کې پټ شي، هغه نن الیکشن ته ولاړ دی، دی هم قام سره وعدې کوي، دا به زه ټول په ډاګه کوم. دا فریبجن دي، دا دروغجن دي، دوی سره نن پیسه زیاته ده په دې ټایم کې تاسو سره نږدې شي مال ټیکټ راکړو زه سره په خاورو کښېنم او دا هغه موږ د دغې خاورو خلک یو، په دغه خاورو کې هر وخت ناست یو، شرمېږو پرې نه، خو ګوټ کو یو، خو کباړ اخلو، خو اخبار خرڅو یو، خو ګیا خرڅو یو، خپل ماضي هم په هر کو، په حال هم په هر کو او مستقبل به هم انشاءالله ښه به وي. فیصله ډېره ګرانه وه، الحمدلله همیشه مر کار چیلنجي کړی دی، خدای پاک پکې بریالي کړي. نو اوس د قام خوښه ده، ما خو فیصله وکړله میدان ته ووتل. د 2010 نه راته ملګري او په ریډیو باندې دې خلکو راته وی الیکشن وکړه. ګرانو کتونکو د 400 ویور عوامو په دې خاوره کې به مرم، په دې خاوره کې به ښخېږم، د دې خاورې خدمت مې کړی دی او خو موقع راغله نو په تېرې اسمبلۍ کې 65 داسې امپیګانو چې لوډ سپیکر له اوب قدرې نه وکړې، پوکې یې نه ورکړې، هغې کې زموږ د 400 سره پیره سوه. نو په دغه اسمبلۍ کې به رانه څوک سر پورته نه کړي، د خپل حلقې او د خپل 400 حق پاتې دله روړم او ورسره دا نه چې دغه هم حیثیت دی خو ژوند نو نو راله دا پیغور راکولی شي دغه د حیثیت او دا کوم ځای کې MP شو دغه ځای ته ورسېدی، د خلکو بیا په دې دا ټولونه وي نو دې لپاره کمیشن ګیس پیپ وله راغي، په هغې ته بېلې پیسې والي، سرکاري فنډ نه ورته سړک جوړ شو د هغې بېلې پیسې. هر ټیم کې درته احتساب ته تیار یو، نن هم تیار یو، سبا هم تیار یو، بل ورځ نو راځئ د یو غریب روډ سره ودرېږئ، یو ازمېښت وکړئ دې پېرې د زه تونا نه روزئ او په دې کرین باندې راټاپ ووهئ، په کرین او وښایئ دې خلکو ته چې دې معاشره کې غریب سړی هم انتخابات کولی شي. د ستاسو ډاډ، ستاسو ملاتړ او ستاسو ملګرتیا پکار ده. دا یو ووټ په ما خراب کړي.
باور در کوم، یقین در کوم د دې ګریوانه مې نیوې شی په دغه چوک کې بیا درته ناست یم، دې 400 په فاروق اعظم چوک کې به ناست دفتر مې شته، په یو عام دکان کې کینم اور وخت مې لیدې شي خدمت دړنه مې کړې دي کومې او د یو جذبې سره کومه او ډېر د مینې نه کوم، ډېر چیلنجز راغلل، ډېر تورونه بوختانونه را باندې ولګېدل، د رنګ رنګ ویډیوګانې په یوټیوب باندې ایلب خان شیرپور ورکړه، حیران به شي چې د سره خو زه کښېنم خلکو راپسې کمې کمې ویډیوګانې دغه لنډو لپاړو کړي، خو دې کې دا مه وایه اجتماعي سوچ وکړه، اجتماعي او الف خان سره مې نه لګېو، د الف خان مې داسې ویډیو لیدلې وه پلانکي کړې وه که نه، هلکه چا درته ویلو یاره پلانکي راته ویلو، هلکه ځان ټیک کړه، زه داسې یو کمنټس کله کله سی کړم، هلکه چل راکړې څه دې لږ راته ووایه که نه څه چل دې راکړې، بس د چا نه اورېدلي کتلي اسلام څه وایي چې په خپلو سترګو دې څه نه یې لیدلي که نه، نو هسې ځان مه ګناهګاروه، خو بره د الله کیمره لګېدلې ده، الیکشن ته ډېر غټ غټ ګروګان ولاړ دي، زم پکې یو ودنه چې حقیقت درته وایم په پاک رب مې د قسمې خو د تیلو وس مې کېږي، او په دې حالاتو کې چې چېرته مزدوري وکړم څوک د چا کمپین وکړم تشهیردار چا کوم خپل وینا خپل اږدم د بل وینا هغه هم تاسو ته اږدم اوټ ستاسو خوښ هر چاله ورکوې نو په هغې باندې به ګرځم او کمپین به هم کوم، نه مې غلطې پیسې په کار دي، ډېر داسې خلک چې انویسټمنټ کوي دې وخت کې ما سره هم ډېرې رابطې کړي، او ما ماضي کې د ایسفروشو خلاف خبرې کړي، نن د ایسفروشو صفت وکړم، د سودخورو خلاف مې خبرې کړي، نن د دې دپاره زه صفت وکړم، بله مې لا د یو کس نه واورېدله الیکشن ته ولاړ دی د ګټې دپاره خو دروغ وی خو څه کې د خط د ورپسې تېر شي، خو د الیکشن دا به ګټل وي، سوال نه پیدا کېږي چې الیکشن ګټلو دپاره د اوټ دپاره د خپل رب په در کې ځان شرمنده کړم، نه 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 د دې نه اجتناب وکړئ ملګرو، ګران یاد ساتئ یو موقع راکړئ انشاءالله وختن په وختن به هم در سره رابطه کېږي، دغه ویډیو در سره شیر کړئ، زموږ دغه یوه لیکه ده اپلوډ یې کړئ، په پیج یې واچوئ، خلکو ته زما دا پیغام ورسوئ، دا باور در کوم چې انشاءالله ضمیر به هم خوشحالي مننه خوشحالي